د پنجاب راولپنډۍ نه لاهور ته روان د مسافرو بس د حادثې سره مخ شوی چې پکې 14 کسان مړه شوي او 15 نور جوبل شوي دي. د موټروي پولیسو ویان رسنو ته په جاری کړی شوی خپل بیان کې ویلي چې دا پیښه د خالي پروز د کلرکهار سیمې سره رامنځته شوې ده. پولیسو ویلي چې د تیز رفتارۍ له امله د بس بریک پیل شوی او د سړک په منځ کې د بل سړک د جې سره ټکر شوی او نسکور شوی دی. په ابتدایي اطلاعاتو کې ویل شوي چې دې پیښه کې د 15 ماشومان او 3 مېرمنو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 15 نور جوبل شوي دي چې په جوبلو کې هم د 7 کسانو حالت مرګونی ښودل کېږي. په پیښه کې مړه شوي او جوبل شوي کسان د کلرکهار ټراما سنټر ته رسول شوي دي. د چکوال سیمې د ډیپټي کمشنر پاکستاني رسنو ته ویلي چې د پیښې ښکار شوي دا بس د پنډۍ نه لاهور ته روان و چې ټول پکې 14 مسافر سوار وو. هغه ویلي چې جوبلو کې چې د کومو 7 تنانو حالت نازک و هغوی د راولپنډۍ هسپتال ته د علاج لپاره رسول شوي دي. پاکستان کې اکثره د سوالو ګاډي د داسې حادثو سره مخ کیږي چې څېړونکي علتونه واړه یا نري سړکونه د غبرګو یا ډبل سړکونو نشوالي پشته قانون عمل نه کول د مسافر وړونکو ګاډو تکنیکی حالت نه کتل په لویو لارو د ټریفیک پولیس کمې او د موټر چلوونکو غفلت یا لاپروايي او زیات سپیډ یادوي. د روان کال د جنوري په پیل کې هم د بلوچستان په لزبیله سیمه کې د مسافر یو بس لپوله رازغړېدلی وو چې 40 مسافر پکې مړه شوي او 4 نور جوبل شوي. تر هغې پیښې وړاندې تیر کال د جولای په میاشت کې بلوچستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان سیمه کې د مسافرو وړونکي یو بس جوړې کندې ته لوېدلی و چې پکې 19 تنه مسافر مړه شوي وو. همدغه شان تیر کال په 14 اګست د ملتان سیمې څخه د سین ایالت سکر سیمې ته په غځېدلې موټروي د مسافر یو بس د تیلو د ټینکر سره ټکر شوی و چې له امله 20 کسان مړه شوي او 6 نور جوبل شوي وو. علب خان شیرپور دلبر نیوز 400